أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت تاسو کتی شئ دا لایو مناظر دي واره په زور و شور سره د برفبارۍ چې کوم سلسله ده کومه لړۍ ده هغه اوس هم روانه ده په شانګله کې. دا تاسو کتی شئ د واورې سلسله د واورې لړۍ اوس هم روانه ده. خلق خپلو کوټو نه واورې جارو کولو کې بوخت دي او زه به دا ووایم چې دا په اول ځل باندې په شانګله کې ریکارډ برفباري شوې ده، ځکه چې په بیشام کروړه او رانیال دا علاقې چې دي ملحقه علاقې چې دي کوم پلین ایریاز دي هغې کې هم واوره ورېږي. د الله یو مناظر تاسو کتی شئ. کوم وروڼه چې مونږ ګوري چونکې واوره جاري ده او ما ته پوره صحیح په نظر نه راځي، نظر مې کمزور دی، نو ټول ته سلام پیش کوم. دا تاسو کتی شئ مونږ سره مخامخ د کېړۍ علاقه ده. کېړۍ کلی دی چې دې وخت کې کېړۍ کلی هم په واورو کې مکمل پټ دی. دا مناظر تاسو کتی شئ. احسان الله احسان مونږ ګوري، سلام ورته وایو. ډېر وروڼه دا وخت مونږ ګوري. دا وخت تاسو کتی شئ. الله مناظر دي د واورې تاسو کتی شئ. بخزاده صاحب مونږ ګوري، سلامونه ورته پیش کوو. فیض خان مونږ ګوري، بخزاده صاحب ته مونږ ډېر زیات سلامونه وړاندې کوو. کېدای شي په دندۍ کې هم ورېږي واوره. احمد نواز مونږ ګوري. قسمت الله ورور مونږ ګوري، ډېر سلامونه احترامات. عبدالعزیز شنګلوي صاحب دې وخت کې مونږ لایو ګوري. تاسو کتی شئ چې د واورې کومه سلسله چې دغه اوس هم ډېر زیات په زور و شور سره جاري ده او زه به خپلو کوم ګران کتونکي چې دي خاص کر زمونږ د شانګلې ملګري چې دي هغوی ته به زه دا ووایم چې محکمې موسمیاتو مطابق نن شپې هغوی دا یې پیشنګویي کړله چې کوم پهاړي علاقې چې دي په هغوی کې به ډېر زیات تعداد سره اجاز الحق صاحب مونږ ګوري واوره کېدو امکان دی. نو کوم غرونو علاقو خلق چې دي خاص کر اوچتې علاقې چې دي دغه ځایونو خلق دې زیات احتیاط نه کار واخلي. کوم واوره چې د هغوی په کچه کوټو باندې خاص کر جمع کېږي نو هغه د وختن په وختن دغه واوره چې دی دا جارو کوي د خپلو کوټو نه، ځکه چې موسمیاتو مطابق دا واوره نن ماښام پورې یا د شپې 12 بجو پورې مسلسل شدید برفبارۍ هغوی امکانات ظاهر کړلي. محکمې موسمیاتو والا هائی الرټ هم جاري کړلی پی ډي ایم ای والو. نو زه تاسو ته درخواست کوم چې ډېر خاص کر د غرونو علاقو چې کوم خلق دي هغوی دې دې وخت کې زیات د احتیاط نه کار واخلي. انعام الله صاحب مونږ ګوري، میاں صاحب فضل امین صاحب ته مونږ خواست کوو ګندوړی پوزیشن دې مونږ ته واضحه کړي. مهربان شاه صاحب رانیال کې هم واوره ورېږي. نور محمد صاحب
وایي چې څومره واوره وشوه. دلته خو تاسو کتی شئ دا تقریبا زموږ په کلي کې دا چونکې ډېره ښکته علاقه ده، دلته تقریبا 3 نه واله 4 انچ پورې واوره دلته ریکارډ شوې ده. عام طور باندې سږ کال ډېره زیاته واوره شوې ده. اوس هم ورېږي، تاسو کتی شئ. موږ وایو چېرې موږ خپلو دلته د بجلۍ نظام چې دا بلکل درهم برهم شوی دی. عام طور باندې کوم جنریټر بجلي چې دی هغه مکمل طور باندې تارونه د واورې د لاسه شوکېدلي دي، ختم شوي دي. ضمیر صاحب مونږ ګوري سوات کې هم واوره شته که نشته. ذاکر سوات مونږ ګوري، د لایو مناظر تاسو کتی شئ. سجاد خان مونږ ګوري، ډېره مهرباني. ربانشاه صاحب وایي تاسو مزې وکړئ، نو موږ څه مزې وکړو، یخ دی. ثنا بشامي صاحب، امیر رحمان سواتي صاحب، عبدالقادر صاحب مونږ ګوري، سلامونه ورته پېښ کوو، احترامات. امیر رحمان سواتي فضل امین وایي چې ګندوړی کوړمن کې هم ډېره زیاته واوره ورېږي. د دې کبله ده چې زموږ د شاتوت، سانګړی، کوړمن، ګندوړی او ملحقه علاقې چې دي، عطاالله صاحب موږ ته د سانګړی نه دی، دوی به خپل د سانګړی پوزیشن موږ ته واضحه کړي. نعیم صاحب مونږ ګوري. دغه کومه پهاړي علاقې چې څومره دي د هغوی مکمل طور باندې لارې بند دي او په مکمله توګه باندې د ټرانسپورټیشن سیسټم چې دی هغه معطل دی. انعام خان شاپوري صاحب مونږ ګوري، نو انعام صاحب ته سلامونه کوو. مزمیر صاحب وایي چې سوات کې نشته. موبایل په څه چارج کوئ؟ دا مو په پرون چارج کړی و، په نن د بېګا شپې نه کومه واوره شروع شوې د هغې د وجې نه بیا بجلي تلله. وایي تاسو موبایل په څه باندې چارج کوئ؟ نو مونږ یو نه بیټري غواړو، د بل نه غواړو. موږ چېرې مینه والو ته دا د واورې لایو مناظر چې دي دا وښیو. دې وخت کې ډېر مینه وال مونږ ګوري. همداسې مونږ ګوري چې غرضی جان سرور قاري صاحب ته ډېر زیات سلامونه پېښ کوو. سعد خان مونږ ګوري، ډېره مهرباني. روانشاه وروره زما نظر چونکې کمزوره دی، پوره طور باندې ما ته دا لیکل ښکاري نه، تاسو خفه نه شئ. شوکت منسنکي ډېره مهرباني. ضمیر صاحب وایي چې ها ډېر زبردست. نو واقعي چې زبردست موسم دی، خو کوم د غرونو خلک چې دي هغوی ته د ډېرو تکلیفونو سره مخ دي دې وخت کې. تاسو کتی شئ.
تاسو حسین مرګري چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس صاحب ګوري ډېره مهرباني. ګلفراز دلته راشئ. ګلفرازه ګرانو کتونکو دا کوم لایو مناظر چې دا موږ تاسو ته ځکه وښوده چې یاره په شانګله کې ریکارډ برابري چې د هغه شروع ده نو موږ چې یاره مینهوال کم از کم کوم خلک چې بهر دي کورونو نه بهر دي هغوی ته پته ولګي. دا تاسو کتی شئ لایو مناظر دي د یو ملګري د خپل کور نه واوره چې دی هغه لرې کوي. دنه مو پوښتنه وکړو د موسم په حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. څنګه یې ښه یې؟ خیر دی جی. ډېره مخکې دومره واوره شوې ده دلته کې ستاسو په دې ځای کې که نه؟ دا اول ځل مې ډېره زیاته وشوه څه کال یې؟ دا خو څه کال ډېره زیاته واوره وشوه. په دې ځای باندې مخکې دومره واوره نه کېده. څه کال دا ډېره زیاته واوره وشوه. ځکه چې دا کته مین روډ ته ساسوبي ته ابشام ته دا واوره رسېدل. د غرونو د روډونو څه حالات دي؟ تاسو پوزیشن معلوم کړی چې ته گاډی هم چلوې په خپله، ته ډرایور هم یې؟ نو روډونه خو فلحال بند دي. بند دي؟ او ځکه چې ما تپوسونه یو بل ډرایورانو وکړل نو روډونه فلحال بند دي. دا ستا په لاس کې دا کم دغه سره ته واوره جارو کوي دی ته څه وایي؟ دا خو انچور دی. انچور ورته وایي؟ دا واوره جارو کوو. تقریبا څو دلته څو 4 انچې پورې واوره شي تقریبا، هسې ښکاري هم داسې. 4 انچې شوې ده. زه تاسو لږه واوره جارو کوئ چې موږ مینهوالو ته ستاسو دغه وښیو دا واوره څنګه لرې کېږي. دا ملګری و تاسو سره نیغ په نیغه خبرې هم وکړې. اوس چې دی د خپل کور نه واوره جارو کوي. دا تاسو کتی شئ. کوم مینهوال چې موږ سره په دې لایو پروګرام کې حصه واخیسته موږ د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوو. فرزند علي صاحب موږ ګوري، سنګین ګوري، جان سرور قاري صاحب وایي چې مدرسې سابقه صدر صاحب چې دا کوټه جارو کوي. او جی بالکل فضل جهان صاحب موږ ګوري. زه په اخره کې یو ځل بیا د محکمې موسمیاتو د طرفه د PDMA د طرفه کوم چې زموږ پروینشل ډیزاسټر منیجمنټ اتھارټي ده هغوی طرف د موسم کوم صورتحال چې دی هغه تاسو ته ووایم چې د هغې تر مخه نن د شپې د زیاتې واورو کېدو امکان دی. سبا نه هغه وایي چې انشاءالله موسم چې دی ابرالود به وي خو باران یا واوره به نه وي. نو کوم زموږ د غریزو علاقو خلق چې دي موږ د وخت کې ګوري ویني هغوی له پکار ده چې هغوی خپل احتیاطي تدابیر چې دي هغه وکړي. او زه به دا هم ووایم چې دا 2-3 ورځ ده چې مسلسل د معمولي زلزلې هم راځي. نو دې دپاره ډېر د احتیاط ضرورت دی. د کوم غرونو علاقو خلق چې دي چې هغوی فوري طور باندې چې واوره جمع کېږي چې د خپل کوټو نه واوره چې دی هغه زر تر زره لرې کوي. ځکه چې دا د لایټ نه اخلي. چېرې په قلاره به یې جارو کړو، بل ورځ به یې جارو کړو، سبا به یې جارو کړو، شپه دې تېر وځي. نو خاص کر د شپې دې ډېر زیات احتیاط وکړي. دا تاسو لایو مناظر موږ سره وکتل. اوس تاسو نه اجازت غواړو بلکې موږ سره کوم د موبایل چارج چې دی په ختمېدو باندې دی. موږ اوس تاسو نه به اجازت واخلو. موږ سره رشید علي موجود دی. هغه نه د موسم حوالې سره تپوس کوو. یو غټ کوټ یې هم اچول دی.
څنګه لکه واوره څه کار ډېره شي ده که نه ده؟ واوره خو ډېره زیاته ده استاد صاحب، موسم ډېر زیات خراب دی او واوره اوس هم راورېږي ډېر شي. یخ شته که نشته؟ یخ خو ډېر زیات دی. ډېر زیات دی؟ ډېر زیات دی. دې نه مخکې دومره واوره دلته شوې ده که نه ده شوې؟ دې نه مخکې خو نه ده شوې. نه ده شوې؟ نه ده شوې. ښه 2 کاله 3 کاله مخکې 2017 کې داسې واوره شوې وه. هغې نه بعد په اول ځل باندې دومره ډېره واوره په دې ځایونو کې وشوه. تاسو زموږ د کلي مناظر دي خو څومره ښکاري نه. د واورې کومه سلسله ده هغه اوس هم روانه ده. ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوو، ډېره شکریه، ډېره مهرباني. تاسو موږ له خپل قیمتي وخت چې دی هغه موږ سره شریک کړو او موږ سره د واورې لوی مناظر چې دي دا وکتل. ډېره مهرباني، ډېره شکریه سر.